زما هغه ارمان به کله پوره کوي. تا ته چې ما ویلي وو ما ورته دې خبرې نه واوړه دا نه کېږي. ما ته وي دا به کېږي، ما دې خبرې نه واوړه دا نه کېږي. بس وي دا زما ضد دی، دا به زه پوره کوم، دا به کېږي دا به کېږي، ما دا نه کېږي. بس په دغه واقعه باندې بیا ما خپل ځان ما 9 کاله د سره مرګتیا کړې، خو ما چېته دا سوچ نه دی کړی چې کني دله به زه څپېړه ورکړم. زه ما له څپېړه هم راکړې، ما ته یې کنځل هم کړي، هر څه هم ما برداشت کړي. لکه ما چې دا سوچ نه دی کړی. ما به یې ویلې چې دې ما ته غلطه نه ښي، سمه نه ښي نو غلطه راته نه ښي. او چې خو بس زه مجبوره شوم. بالکل ښه ډاډه ګرځېدو، جنازه خو لا نه وشوې او ورسره ناست وو، دواګانې کولې. دواګانې بیا دواګانې کولې، بالکل ښه ډاډه وو. مونږ د پولیس چې کله دا روچت کړو نو بالکل ښه د دوا د ځای نه روچت کړی. صحیح. پولیس بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو هیوادوالو ته سلامونه او نیکې هیلې احترامات. ګرانو عزتمندو نواز منګل یم او تاسو زموږ دغه خپرونې ګورئ. زیاترې هغه د مردان د سیمې وي او دا مهال موږ په انویسټیګیشن آف مردان بیورو کې موجود یو او دا د یو تانه بایزې دغه دا کیس دی د 302 دغه دا کرایم سټوري ده دا کور کوو. هسې دې دور کې دغه د سوشل میډیا او خاص کر دغه د موبایل د دې د وجې دې سیمې کې یو فتنه خوره شوې ده. مخکې خو به چې چا کره لاړې چا کره به میلمه شوي نو کې به ناستې هغې به ستا ټول ژوند وپوښتو، نو څه خبرې اترې به وشوې چې یاره ماما دې څنګه دی، تره دې څنګه دی، زه دا ټول به وپوښتې شو. اوس خو چې چا کره لاړ شي او چا کره کېني نو په ټول محفل کې به دغه دا موبایل او دغه دا فتنه استعمالیږي. نه خو تا نه څوک تپوس کوي چې ماما دې څنګه دی او نه تا نه څوک دغه تپوس کوي چې دا تره دې څنګه دی. دغه موبایل له کبله زموږ سیمه کې ډېر زیات فساد جوړ شو. دغه د پبجي ګیمونو په دغه ښکار کې د پبجي ګیمونو دغه د یو مثال دی. دې سره سره دغه ډېر دغه شان ډېر داسې اپلیکیشن دی او خاص کر دغه موبایل دا موبایل چې دغه انګریزانو روباسلی دی نو دا د یو سهولت دپاره دی چې زه ستاسو دپاره به یو سهولت وي. زموږ خلکو ته هغه سهولت په ځای د خلکو د عزتونو خرابولو دپاره دغه استعمالیږي. عزتمندو دغه دا یو کیس دی، یو مقتولو یو لاشو د فواد علي په نوم چې بابوزی د تاڼه بایزې په حدودو کې په شپې ټایم یا هر ټایم چې د شپې ټایم چې کم دی هغه هلته کې لاوارثه لاس میلاو شو. هسې خو به بچی به سهار تا سري یا چې بیا د شپې یا د ماښام خبرېږي یا سهر شي تا ته به وایي چې یاره بچی خو دې قتل شوی دی. دا چا قتل کړو هېڅ پته یې نه لګي. بیا دغه پولیسي چې دغه کسان دغه کیسونه ټریس کړي. نو د ایس ایس پي ثناء الله خان دغه دا کردار دغه دا منډې ترلې د دې دا هلې ځلې تاسو ګورئ چې دا چا نه پټ پناه نه دي. دغه خپرونې په ګڼ شمېر کې که زه ووایم په کروړونو کې تاسو د دې په کروړونو ویوز کې تاسو د انویسټیګیشن آف مردان دغه خپرونې ګورئ چې د دې نه مونږ دغه مقصد دی چې د سیمې دپاره اسانه اویرنس پیغام تاسو ته ضرور رسوو. دغه انویسټیګیشن افیسر تانا بایزی زیادت ګل صاحب ستاسو هم ډېره زیاته مننه. پی اے ایس پی انویسټیګیشن ثناء الله بیټني صاحب عثمان کاکا خیل ستاسو هم ډېره شکریه ډېره مننه چې تاسو وخت راکړو. دغه دا وقوعه څنګه وه دا دې کتونکو ته ووایئ. بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو هم ډېره مهرباني چې په دې شارټ نوټس باندې تاسو دفتر انویسټیګیشن ته راغلئ. ستاسو هم ډېره مهرباني. دا کوم ورځ باندې منتظر خان دی د هغه رپورټ وکړو چې زما زوی ماښام ووت او واپس کور ته نه یې راغلی. هغه رپورټ باندې مقدمه درج شوه او چې کله سار مونږ وکاته نو سار دی په مقبره کې بویزو کې هغې کې دی لاش پروت و سره د موټر سایکله. مونږ دی روچت کو مقدمه درج شوه درجه شوه به ملزم نامعلوم په خلاف. مونږ د ایس پي انویسټیګیشن صاحب او ډي پي او صاحب په نگرانۍ کې دې تفتیش د ساینس په حدودو کې شروع کو او موږ د ملزم عاطف الله ته رسیږو شو. عاطف الله چې موږ کله گرفتار کو موږ د دنه انټروګیټ شو نو د سره د مقتول موبایل په وادري دا وسره هغه کې د سپاش ویډیو وي خو د پښتو معاشره ډېر لري به پسې نه نو هغه چې کله دغه موبایل موږ ترګو ته راغلی موږ لیبارټرۍ ته لېږلی دا د فایل یوې سبه موږ شاملو. بیا دې کې چې د انټروګیټ شو دوی وویل چې دا بل ملزم چې کوم دی د نیاز علي شاه نوم دی او دی ورته پیستول ورکړی نو پیستول هم برآمد شو
او دا هر څه برآمد شوي دي او د دې متعلق دغه تفتیش شروع دی. نور چې صحیح اب هم کوو خو زه په آخره کې د والدینو ته دا درخواست کوم چې تاسو د خپل بچي لږ اوټ نه بیډ نه دا پته کول پکار دي. معلومات ځکه پکار چې ستاسو به پخ د ماښام نه چرته ځي کم خوا ځي کم ځای ته ځي د دې لږ معلومات پکار دی نو دونه غټه پریشاني به نه وه جوړه شوې. دې کې ضروري خبره دی والدینو ته زه دا کوم چې د خپل بچي معلومات کوي. د دې نه علاقه ته هغه برآمد شوی دی، هر څه برآمد شوي دي، پیستول هم برآمد شوی دی او داسې موبایل چې کوم د مقتول موبایل و هغه هم ته برآمد شوی دی او هغې کې څه پاش ویډیو دي هغه مې لیبارټرۍ دپاره لیږلي دي نو چې څه راشي نو هغه هم دې فایل سره شاملو. د ملزم دغه په دې وجه قتل کړی دی چې هغې کې فاش ویډیو وي دوی ورته چې ډیلیټ کا او هغې مننه نه معلوم همدقسې وه هغې کې څه فاش ویډیو د ده نه شوې ده نو ورته یې دا لرې کړه خو هغه نه لرې کوله نو بس د دې دواړو په دې روانې راغلی یعنې دواړه ښه خواږه دوستان هم دي خو د دې بس په دې منځ کې روانې راغلی دی او دا مسله جوړه شوه. د ملګري خواږه ملګري وو د بلا وخت نه هغه څه وي انویسټیګیشن څه وي دا کسان خپلو کې پاخه ملګري وو ښه پاخه ملګري دي د یو بل نه وخت بالکل نه یې تېر کړی ښه ځکه چې دا کلي کې د دې دواړو ښه ملګرتیا وه بلکې دا ده چې د یو بل نه چې په موبایل به هم یو بل سره رابطې کولی چې ته خو ما ونه لیدې ته چېرته کم ځای کې چېرته خو بس اخره کې په دې خبره روان شوي نو. صحیح ده سر. دې ټایم کې کتونکو ته یو ډېر اهم موضوع یو اهم سوال کوم که دغه شان واقعیا چېرته یو کس سره راځي نو هغه به قانوني لار څنګه اختیار کړي؟ دا ضروري ده او زموږ مقصد هم اویرنس دی. د دې خو دا ډېره ضروري ده چې دا ملزم عاطف الله دی که تاڼې ته راغلی یا داسې خپل مشرانو ته دا خبره کړې وه نو او یاره چې ما دا شان دا پاش ویډیو شوې ده او ده سره په دې موبایل کې موجود ده نو دا پریشاني به نه وه جوړه شوې نو که دا دی خپل والدینو ته ویلو یا د دې مقتول والد ته ویلو نو هم دا پریشاني به نه وه جوړه شوې نو دا د دې د وجې نه دا جوړه شوې چې د چا سره سر په دې کې دغه نه ده کړې. په دې کیس کې څه ګڼې څوک قصوروار ګڼې؟ ګوره په جومات کې امام هم په هره جمعه خطبه کوي، تبلیغ والا هم خپل محنت کوي، استاد هم خپل محنت کوي. دې کې غلطي د چا کېدای شي چې دونه نصیحتونه عمل پې کم دی؟ په دې کې خو داسې کار ده چې ګناهګار دواړه دي ځکه چې د یو تماشه ورکړی و که دا تماشه دله نه وه میلاو شوې دا پریشاني به نه وه جوړه شوې او د یو بل چې کم دی نو دم بس صبر نه کار نه یې اغوښتی بس کار یې کړی دی او بیا دا ده چې ښه ډاډه ګرځېدو. جنازې کې شرکت کړی؟ بالکل ښه ډاډه ګرځېدو، جنازه یې خو لا نه وه شوې او ورسره ناست و دواګانې یې کولې. دواګانې هم بیا دواګانې کولې بالکل ښه ډاډه و. مونږ د پولیس چې کله دا روچت کړو نو بالکل ښه د دوا د ځای نه روچت کړی. صحیح. عزتمندو ملګرتیا تکړه ملګری په ژوند کې هر چا ته پکار وي او یاري دوستي په دغه دوستۍ باندې سر ورکول دا هم یو لویه قرباني ده خو د نن سبا وخت نه هغه ملګرتیا نشته نه هغه یار شته نه هغه ملګري شته. که یو ملګری تا سره ګرځي نو هغه به ستا یا عزت ته غلي یا به ستا مال ته غلي. دا د دې دنیا حقیقت دی. دا ټول چې کوم دي د لستوڼي ماران دي ټک درکوي ټک نه یاري شته او نه دوستي شته. عاطفه څنګه یې؟ خیر دی شکر دی. عاطفه دا فواد ستا د څونه وخت نه ملګری و؟ 9 کالو نه. خبرې به تیزې کې لګي څونه ټایم؟ 9 کالو نه. 9 کالو نه. نو دا دې ولې قتل کړو؟ بس چې دغه شانتې زما د غلطې ویډیوګانې کړې وې هغه د سره بیا په موبایل کې وې زما وروڼو ته ټولو خلکو ته خورې کړې وې زه په وروڼو وهلی یم بیا ما ته وې یا به دې ولو یا به د کوره وځئ او جی بس ما ده ته بار بار وی دا ډیلیټ کا دا ډیلیټ کا دی وی زما له باغه کې ما له بدا کې دا ډیلیټ کا دا بیا وی مې دا ډیلیټ کوي صحیح د ډیلیټ کوم دا نه بعد بیا د ما ته وی الله بس اوس دا ډیلیټ کوم ما کار کو اوس په مال ته دې خبره نه واوړه دا نه کیږي تعالی په خپل پرې وزم دا پرې دا خبره دا نه کیږي یسه به ته غوېمه جوړه شي وی دا زما عزت دی دا زما عزت دی دا به زه پوره کوم دا زما ارمان دی دا به مال پوره کوي. د دره دوی چې د موبایل کې ستا فاش ویډیو و هغه یې هلته تلي و تا درته ویل چې دا ډیلیټ کا هغه ټولو خلکو ته ده لیږلې وه ټولو خلکو ته یې خوره کړې وه بس هغې په دغه باندې به بس بیا د ما ته ویې زما سره دا وکړه ما سره هغه وکړه نو حل یې نه و د پولیس د تاڼه د ادارې دا څه دپاره دي حل یې و سرجي کړی م ضمانت د وا بیا له روڼو تنګ ما ویلي وو روڼو یې په جواب کې وی ته خراب یې مونږ ستا نه خپل رور منې کوو ما ورته یې صحیح ده رور یې رانه منې که د هغې باوجود به بیا دې د روڼو نه په پټه زما پسې راته
پلار له دې ولګېله نه وه کړې؟ پلار له مونږ وله کړې وه، رور له مونږ وله کړې وه، رور د لیوې چې دی بس مونږ ستا نه خپل رور منې کړې، تو سره مه ګرځه. بس وایم صحیح ده. زه به ما به ده ته سلام کلام هېڅ څنګ نه کوه په لار کې انډای باوجود به دی چې به د لاهور نه راغی، کال نیم شوی و چې دی لاهور ته تللی دی به چې راغی نو ما سره به په پټه میلاوېده. ما ته یې دی نه یو ورځ مخکې رینګ وکړه، ما ته یې ویې هسې نه چې ته چاته ووایې چې ما ته فواد رینګ کړی وي، غورې زما وروڼو ته به ووایي ما به وروڼه ټوکړې ټوکړې کړي. صحیح ده. ښه دا راته ووایي چې د فواد دې څنګه بوتلو، دا دې څو ډزې وویشتو؟ جی زه کلي ته تللی وم، کلي ته تللی وم، دی نه مخکې د ما ته رینګ وکړ، وي ته کوم ځای وم؟ زه په کلي کې. وي صحیح ده، وي تا سره مې کار دی، ما سره میلاو شه. بیا زه کلي نه روانېدم کور ته چې راتلم، ده ته ما رینګ وکړه هلکه ته کوم ځای کې؟ وي زه په کور کې یم. وي زه په کور کې یم. وي زه صحیح ده ته وزګار یم. او وي زه درځم. بیا ډېر شي ساعت بعد دی رانغی، زه کور ته را روان شوم پیاده پیاده په دې لار باندې. زه را روان شوم، دی یو ځل تېر شو، بیا را تېر شو، ودرېده. ما ته وایي څه کوې؟ وایم کور ته ځم. کور ته ځم. ما ته وایي راځه چې بوځم دی. ما ورته زه ځم په خپله. وایي راځه چې بوځم دی. زه موټرسایکل ته ور وخېجولم، کېناستم ورسره، دی را روان شو، د ګاډي قبرونو ته ور کټ کړه مقبرې ته. ما ورته وایي څه کوې؟ وي ته غلې کېنه. بیا مې ورته وایي ته څه کوې؟ بس وي ته غلې کېنه. ودرېده. وایي تا ته ما دغه شانتې ویلي وو چې زما هغه کار وکوې، زما هغه کار کوې که نه؟ بس بیا د زما سره وی چې بیا د موټرسایکل لا کولاوه و لاګې کولاو که ما ته یې وی زما هغه ارمان به کله پوره کوې؟ تا ته چې ما ویلي وو. ما ورته دې خبرې نه واوړه دا نه کېږي. ما ته وي دا به کېږي. ما دې خبرې نه واوړه دا نه کېږي. بس وي دا زما ضد دی، دا به زه پوره کوم، دا به کېږي، دا به کېږي. ما دا نه کېږي. بس په دغه واقعه باندې بیا ما دې ویشته. سر دې وویشتو؟ او جي. بیا چې څه ټایم مړ شو نو بیا ته چېرته وتښتېدې؟ زه بل ملګری را سره و، هغه کور ته بوتلم. بیا څنګه جنازې ته یا دوا موا کې ناست وې؟ نه جي. بیا سهار ما ته مې د ماما ما پسې راغی، وی چې دی وی فواد مې فواد خو ما ته فواد ولې وي هغه بېګا داسې غیب دی، ما سره خو یې نه لګي. وروڼو ته پته شپږم میاشتې شوي چې ما سره یې نه لګي. وی چې دی بېګا داسې کور نه غیب دی، موبایل یې بند دی، وي شته دی نه. دا خو دا چې کم دی مړ یم چې کم دی ویلی کېږي دا چې اوبه موبه م له تا راوړی وې لامبا دپاره. نو بیا چې دی ما ته پته نشته دی. بیا زما بل ملګري ما ته رینګ وکړي، ویې لکه فواد زه پسې درځم، وي داسې راشه. صحیح. زه هغه ما پسې راغی، داسې بوتلو دی په مقبره کې، بیا هلته کې کور نه کټ له راوړه. نو په دې ویشتو باندې خپېماني؟ ډېر خپېمانه یم. هل یې ډز و؟ نه جي. بس زه ډېر مجبوره کړم او بس ما په خپل ځان ما 9-10 کاله د سره مرګتیا کړې، خو ما چېرته دا سوچ نه دی کړی چې کني دله به زه سپېړه ورکړم. زه ما له سپېړه هم راکړې، ما ته یې کنځل هم کړي، هر څه هم ما برداشت کړي، لکه ما چېرته دا سوچ نه دی کړی. ما به یې ویلي چې دی ما ته غلطه نه ښي، سمه نه ښي نو غلطه راته نه ښي. او چې خو بس زه مجبوره شوم. ته هغه دا د مشوره دله چا درکړه چې دا قتل کړه یا تماچه وغیره؟ دا د سره چې کوم ولاړ دی دې دله تماچه درکړه؟ نه جي. دا زما بل ملګری و. نو څنګه دا اوس څه ګڼې دغه دا ملګري به اوس تا په کار شي چې ته دا کم ځای کې ودرولې؟ دا تا سره ښه کار خو ونه کړو، ښېګړې په ځای خو چې کم دی ته د نالت په ځای ودرولې. او جي هغه ملګری ما سره دوی راوستو تاڼې ته مه. بیا هلته هغه ما ته منتونه کول، وي ته ما مه یادوه، ته په ځان باندې دا راواړو چې زه وځم، زه به تا له څه مخه سمه کړم، زه به په خدای به شي په تا به شي، زما د مور په سر قرآن. بیا ما هر څه په ځان راواړول، ما دا ما کړی دی، دی پکې ګناهګار نه دی، دی بېګناه دی، دی هسې راغلی دی. بیا هغه چې ووته نن زما 5مه 6مه ورځ ده په تاڼه کې چې هغه زما تپوس هم نه دی کړی، نمبر هر څه سیم مې مات کړی دی. صحیح. خلکو ته څه وایې؟ خلک تا ګوري، خلکو له څه ویل غواړې په اخره کې؟ بس خلکو ته دا وایم چې بس نن سبا چې کوم ملګري دي نو بس مرګتیانې کې صرف خپل یا د نه عزت ته غلي یا مال ته غلي، بس صرف خپل دغه د نه پوره کړي او بس بیا دې پرېږدي په نیمه لار کې. ملګري شته؟ نه جي ملګري نشته. څوک ته مرګتیانې کې ولې چې ډېرو ته وایي چې زه ستا ورور یم، خو بس سمه لار څوک چاته نه ښي، په غلطه یې رواني، خو سمه لار څوک چاته نه ښي. دغه خبره ده. ستا پکې خالي دا کېدارو تماچه دې ورکړې وه؟ ما تماچه ورکړې وه. نو تا وله نن نه ورکړې، لکه ما وله دی به چې کله کور ته ته نو چا یو رانه چا پیسې واخیستې، چا رانه موبایل واخیسته، نو دی به چې ته یوازې یارېده، ما دا وایي احتیاط دپاره ځان سره وړم، نو هغې د وجې ما رااخیستې. عزتمندو ډېره زیاته مننه
پی اس اف ستاسو هم ډېره مننه، زیادګل صاحب ستاسو هم ډېره مننه. دغه دا خپرونه د دې ملزمانو دغه دا خبرې هم تاسو واورېدې. په دغه شان موضوع باندې کار کول پکار دی زموږ د معاشري هغه مشرانو ته، خاص کر والدینو ته. زه دا وایم چېرې دې کې د والدینو غلطیانې شته. غلطیانې ځکه شته چې ستا دا یو بچی دی، کشر دی، دا د ځان نه نیکه سره ګرځي. نو چې دا د ځان نه نیکه سره ګرځي، ته د نه تپوس کښېنه چې دا ستا همزولی دی، دا ستا خپل دی، دا ستا تره زوی دی. ښه چې ستا دغه دا بچی کور ته ګران ګران موبایلونه، د سره په جیب کې پی سي وي، تا دې باندې چیکن بیلنس ساتلی دی. دې بچي سره چې کم دی دغه دا سامان راځي، دا د چرته نه راځي. دې باندې کله چیکن بیلنس شوی دی؟ نه دی شوی. مور ورته ووایي، مور خواره ورته ووایي چې یاره زه بس پرېږې د ماشوم دی. خو د هغه پرېږې د ماشوم نه پس بیا انسان دې حد ته راورسي چې فیصلې بیا په زو شي، په زو چې زه یې کومه که نه. هسې یو دې سره یو واقعه رایاده شوه. یو بزرګ و، هغه شیطان ته ویل چې یاره ما ته یو مسله وکړه، چې یاره داسې مسلې چې څه د عبرت نه ډکوي. نو شیطان ورته وایي چې یاره زیادګل صاحب زه به اوس تاسو ته څه مسله وکړم. پي ایس ایم ووایي ما چې چا ته څه مسله کړې ده، یا د ایمان نه کافر شوي دي او یا چې کوم دی ټول ژوند برباد شوی دی. وی یاره وی چې بزرګ ورته ویل یاره وی چې چا له الله تعالی هدایت نصیب کړی که نه، نو وی تی چې کوم دی نشي خرابولی. وی زما هغه ورته وی ښځه چې بیا هم ستا ډېر شوق دی، زه به تا ته وکړم. نو عزتمندو هغه واقعه څه داسې شان وه چې هغه ویل چې یاره ما 6 لکه کاله د الله عبادت وکړو، په ځمکه باندې داسې ځای شته نه چې هغه زما ګویي ورنه کړي. یو زور ټکي کوم ځای ته راورسولم چې ما ته الله ویل چې آدم علیه السلام ته سجده وکړه. نو چې ما ویل انا زه یعنی زه به ورته سجده کوم، هغه زور ټکي زه د کم ځای نه بار کړم، د جنت د باغچو نه یې بار کړمه. نو شیطان ورته وایي ته به کله هم نه وایې چې زه ګینې شي به لکه زه، چې زه دې وویل نو شي به لکه زه. زموږ دغه د معاشرې کې څونه فسادات روان دي. عزتمندو په دې باندې کار کول پکار دی. دغه معاشرې کې استادانو ته، عالمانو ته، تبلیغ والا د دې دغه منډې ترلې تاسو ګورئ. نو دغه دا اوس دا واقعي باندې مونږ مزید نه ځو، ځکه چې دا د غیرت خبرې دي، دا د پښتو خبرې دي. په دې باندې مونږ ته نور ضمیر اجازت نه راکوي چې په دې باندې خبرې وکړو. خو مونږ به دونه ووایو دې معاشرې ته، هغه والدینو ته چې د خدای خاطر وکئ چې تاسو په خپلو بچو باندې چیکن بیلنس ساتئ. څونه ښکلې ستاسو رواجونه دي، څونه ښکلې ستاسو رسمونه دي، ستاسو څونه ښکلې دستور دی. دغه دا دستور د یو څو کسانو له کبله مه بدرنګوئ چې بیا تاسو په داسې ځایونو کې ودرېږئ چې هلته بیا ستاسو د عزت دغه دا پټګي په ځمکو کې لوغړېږي.